السلام علیکم ګرانو کتونکو واجد خان ما او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کہانی ګرانو کتونکو په ازاخیلو کې موجود یو ریپورت افیس ته دغلته کې چې کوم دی کلیر ایجنټان چې څومره دي دي ته ما مخکې یو ویډیو کړی وه کلکټر د اړخه دي له ډېر زیات مشکلات دي دې سره سره چې کوم دا کنټینري ولاړې دي دې کې دننه د لاکو کروڑو روپو سامانونه پراته دي دا سامانونه چې کوم د خلکو د اختر دپاره شاپینګ دپاره راوړي دي چې دا به مونږ وړو مارکیټ کې به خرڅو او د هغې نه به چې کوم دی مونږ به خپلو بچو ته رزق حلال ګټو نو دغه ټایم ما سره د کلیرنس ایجنټس ولاړ دي هغې سره به خبرې کوو راځئ مونږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام. پهله خپل تعارف وکړه ما نوم نظام شاه دی او د کسټم کلینس کار کوم په ډرایپورټ ازاخیل ډرایپورټ ته. نو دلته کې زموږ دا ایشو زموږ د احتجاج دې لپاره کړی دی چې زموږ د روزګار دلته کې روان دي ځکه مسله ډېره غټه روانه ده ډېر وخت نه او موږ ډېر لاړو بره پورې یو افسران ته ځو او دې له موږ ریکویسټ وکړو چې مهرباني وکړئ چې دا ټیکس موږ پوره جمع کوو نو تاسو ته درخواست دی دا ټیکس موږ پوره جمع کوو نو تاسو ولې دا کنډینر کلیر کوئ ځکه چې یو کنډینر ما پر ډے $110 $180 دا دواړه راځي مختلف قسم کنډینر دی نو دوی دا کنډینر الریډي ټیکس پوره دي نو ټیکس باوجود دا کم ډیمیج ډیټینشن دا سړی نقصان دی زیات ورکوي ټیکس نه باوجود دا کم ایکسټرا چارجز دي که نه نو دا سړی ډېر نقصان ورکوي دا اصل کې زموږ پښتانه دي دا ته تبعی ده دې ټایم د پښتون او د پنجاب یو جنګ روان دی مقابله ده لکه پنجاب وایي چې دا پښتون خر کو پښتون پسې اول وګوره تاسو لنډ والي تورخم بارډر یې بند کړو پښتنو نه تورخم یې خراب کړو دې نه پس دا بل سټیشن دا بند دی پېښور چې څومره کې پي کې پښتون سره راځي هغه سټیشن یې ختموي نو دا ته ډېر زیات زور ورکړی دی او نه موږ ډېر درخواست وکړي نو دوی نه په درخواست زموږ عمل کوي او دا بیخي موږ اګنور کوي. دا ټیکس چې کوم تاسو جمع کوئ دا سرکاري خزانې ته ځي که د دې جیبونو ته ځي دا ټیکس موږ جمع کوو سرکاري خزانې له لیکن دوی اوس نه غواړي چې سرکار خزانې ته لاړ شي هسې بس تنګول دا سرکاري خزانې ته ځي نو بیا دې له څه مسله څه تکلیف دی سرکار خزانې له ځي نو په کار مقصد خو نشه کوي یې نه نو سرکار خزانې له په کار لاړ شي سرکار له الریډي پیسو ضرورت دی تاسو له پته ده نن سبا که ملک حالات دومره خراب دی چې دا ټیکس لاړ شي نو سرکار له به فایدو شي تاسو دې لوګو نن سبا تنخواګانې باندې کې سرکار ته بالکل تنخواګانې کمې کې او کارونه یې خراب کړو اوس لا 4 days ورکینګ ډے کو نور هم لا کم کو همدې د کار روزګار ته وایي روزګار چلیږي نو خلکو تنخواګانې چلیږي موږ اصل کې په ټیکس باندې تنخواه چلیږي ټول د ټیکس څومره ټیکس چې څومره موږ د امپورټ یا څه کاروبار وي نو ټول په دې دارومدار کېږي. دا چې کوم د کنټینرې ولاړې دي دا د کم کمو ځایونو نه راغلي کمو کمو ملکونو نه راغلي او دې کې دننه څه دي دا کنټینر چې دا ټول چاینا نه امپورټ کېږي او دا مطلب د چاینا نه راځي پېښور ښار ته را رسېږي او مشکلات په ټول ملک کې نه دي صرف په دې پېښور کې دي دا مشکلات صرف او صرف دې ټایم په کې پي کې ازاخیل ریپورټ باندې شروع کړی دی اصل کې دوی چې دلته نه کار بند شي دوی موږ ته ډایرکټ سټریټ فارورډ وایي چې تاسو پنجاب کې کار کوئ نو دا صوبه نه ده دا صوبې شوي سیس ټیکس 2% صوبې له پاتې کېږي نو دا سیس ټیکس پاتې شوي دي څه مطلب دی دا څه مطلب ده ټیکس جمع کې دلته کې دا د پښتنو مال دی دلته ډرایپورټ دا د پښتنو دی دلته څومره امپورټران کاروبار څومره تاسو وګورئ ټول پښتانه کوي پنجابي پکې 100% کې 20% پنجابي 80% پکې پښتون دی. ګرانو کتونکو دا کلیرنس ایجنټو د خبرې تاسو واورېدې افسوس په دې خبر راځي چې دا ټول غم راځي د پښتون سر ته ولې راځي د پښتون کاروبار تباه شو د پښتون تعلیم تباه شو پښتون په ټول پاکستان کې د پاکستان نه بهر دی چې کوم دی ذلیل کو افسوس په دې خبر هم راځي چې د دې کاروبار یې بند کړو د دې هر څه نظام خراب کو تباه یې کړو دا وزیر اعلی له هم پکار دي چې کم از کم ته خو پښتون یې ته خو د صوبې وزیر اعلی ته خو د پښتو د پوره خیبر پښتونخوا مشر یې ته راپاسه دا کاروبار لحاظ چې کوم دی دا لږ کم از کم ټیک کا د عوامو لږ کم از کم یو ریلیف ورکړه چې د دې تاسو نه لږه حیا پیدا شي کني دا شته حیا به هم د تاسو نه د دې ختم شي.